تیار کړي باغې کې سایاتونه هغه تل کړي چې دا د دې دور سره دا نه کوي او هغه قرآنونه چې دا به خورو په دنیا خو ډېر بدبخت دي په قرآن کې څوک د زبر او د زیر کې امیر شي کولی نشي کولی د دې ماشومانو د سینو نه قرآن څوک ایستی شي نشي ایستی مسلمانانو وروڼو دا خلق د الله یو امتحان دی او بدبخت دي د خر نه کمکل دي په دې پوه نه دي چې دا خو تورات هم نه دی دا خو زبور هم نه دی دا خو انجیل هم نه دی چې په دې کې به موږ تحریف وکړو او دا به موږ په دنیا کې شایع کړو دا به په دنیا کې خوب شي الحمدلله نن ستاسو بچو په حفظ او په نظر باندې قرآن څو سپارې قرآن یاد تاسو مطلب 10 سپارې څو سپارې خوشاله یې خپل ډېر خوشاله قسم په رب باندې د ټولې دنیا د ټولو فنونو ټولې ډیګرې چې بالکل تام شي د عالم نه یا پورې ورپسې نور ډیګرې نه د ټولو خلکو سره شي او یو حافظ قرآن تل برکه مزته د الله په نسبت در الله کوم ډیګري ورکړه در الله کوم شان ورکړه او مسلمانانو ورو په دغه ډیګري باندې چې څوک منور شو او څوک ښایسته شو نو دا حسن والله الله ورکړه دا جمال والله الله ورکړه او دا شان والله الله ورکړه په دنیا کې ورته ګورئ تاسو سل ماشومان کار نور ودروئ او دا حافظان او دا د قرآن طالبان ورسره ودروئ نو فرق پکې شته که نشته ایمان ډېر ډېر فرق د دې ماشومانو بچو له خاطره چاپېره د دې ایریا نه او دا کلي د رحمت د فرشتو روښنه د بل چا د وجې نه دا د دې ماشومانو د وجې دا د بل څه د وجې نه دا د قرآن د وجې نه نه پته ولګي د مسلمانانو وروڼو چې قرآن د الله کتاب لوی کتاب شان والا کتاب مرتبه والا کتاب د موږ له پکار دي چې دا کتاب خپل دا د سینې سره یو ځای کړو دې سره دوستانه جوړه کړو دا موږ چې کوم بله یې په المارو کې یو بله او بل بله که موږ سوچ وکړو د جومات په المارو کې په قرآن باندې توره پرته ده کوټ په المارۍ کې په قرآن باندې توره پرته ده قرآن په ژړا دی رب ذوالجلاله نن دومره څوک نشته چې زما نه توره صفا کړي بیا زما کلاول او زما تلاوت کول زما علم حاصلول دا خو لویه خبره ده یو ورځ به قرآن لاړ شي پاک الله ته وی به خدایه تا لیږلی و بچاته عمل چا نه کړو په ما باندې دنیا کې او نه کتل چا د انصاف په نظر ماته چې لوستونکو به کوم ځای کې زه لوستمه اوریدونکو به مخواړه و بل خواته پاک الله ته به په چغو چغو جاړي وی به خدایه سله دې لیږلمه دنیا ته قرآن به رب مخې ته ولاړ وي په چغو چغو ژړا به کوي یو یو سورت پہ جاری یو یو آیت پہ جاری ربا چارا تکالا نئے خدا او جچا بلوستم نو خلق غور سر خطا کو او چاچو بزبا علم حاصلو یا اللہ خلق بداغی سر او خطا کو چیدہ لسا او داغی سر او خلق سپرمیت او خطو او دې له حق کسي حفظ او علم کې یو
لسل لازم مخکې ماته یو ملګري وایي ویره ستاسو په دې ذهن څه حیرانه یم ګپ یې راسره وکړه الله دې ښه ساتي نو خو ښه سنجیدلې کې وه نو ما ورته ویل لکه ولې زما په ذهن حیرانه وي بله خلک سپوږمۍ ته وخته تاسو وخت خبرې کوئ ما ته څو ځله ما ته سپوږمۍ ته څو ځله نو ما ورته غلی شو نو وایي خو دا رچک دی که نه نو ما ورته وایي خو ډوبېلو کې شو ختلي دي سپوږمۍ ته ما په چمله کې څوک ختلي دي په بولر کې څوک ختلي دي په سعودۍ کې په مردان کې یاره ما په پاکستان کې څوک سپوږمۍ ته ختلي ما ذهن دې خراب دی څه چل دی ما زه لکه ته وختلو ته به برسه ما زه ته وخېږه چې کله راغلې نو بیا به خبرې ما ته خو ما ختلې نه یم ما سره خبرې کوي زما خو د سپوږمۍ د ختو شوق نشته وستا شوق ته توفیقه هغه یو سات پس غلی ګورې ما ته دا خبره مو نه ټیکو زما ذهن ډېر غلط ستاسو باره کې ما ورته زما ذهن ستاسو باره کې ډېر ټیک ټیک سوچ چې خدای دې مې تا په سمه لار راوړي چې د سپوږمۍ نه واوري چې سهار کېږي نو د سپوږمۍ یو وخت کار نیسي او چې ماښام کېږي نو بل کار د خدای باندې مې د سپوږمۍ نه واوره دا ته خدای چې ته نه دی ویلي چې سپوږمۍ ته وخېږي شته ته کاږي چېرته شته چې سپوږمۍ ته وخېږي چېرته شته چې نور ته وخېږي دا د افغانستان دا لښکر ملګري چې وو او کامیاب شو الله دې کامیاب ساتي او نن به د ټولې دنیا بس کېږي دې سپوږمۍ ته ختلي که نور ته ختلي د قرآن ورسره مسلمانانو وروڼو قرآن قسم دے قرآن پہ جڑا دے قرآن نن ملاؤں دیرو جڑاؤ قرآن نن علیم دیرو جڑاؤ قرآن نن زمینداروں پہ جڑا پریخے دے دکانداروں پہ جڑا پریخے دے ملازموں پہ جڑا دے اور ذہن تدا خبر دن لگے قرآن تا ملاؤں محتاج ہے قرآن تا امیر سے وہ محتاج ہے قرآن تا پروفیسر محتاج ہے قرآن تا ڈاکٹر محتاج ہے قرآن تا انجینئر محتاج ہے قرآن تا دبک بادشاہ و وزیر محتاج ہے اور دا یاد ساتھ دا بادشاہ نوالے رعایات ہو رہے دلوے نوالے ورکی ہو رہے ہر رنگ ہر نسل مالدار و غریب دا ہر طبقے والا دا ہر نسب والا اور سوچی بتاو دنیا کی ہر سوچی کزان دا قرآن کو حیث باندے خیستا کر نو دتا دا اللہ کو نجیس سوکتا رسی او کدے زان محرومت کدے دے حسننا نو کدا ملادے دا قرآن کو حسن خیستا دے نوم تبا دے کدا امید نوم تبا دے کدا ملازم دے کدا ڈاکٹر دے کدا دا ہر طبقے والا انسان دے مجھے دا قرآن حسن ورسر رشتر مسلمانا دیتا بائی اور جے دا قرآن حسن ورسر ہو مسلمانا رو قسم دے کہ دا بات نہیں رہتا تاسو بواقع اولی دلی لیانا سعید بن جبیر رحمه اللہ دا جلیل القدر تابعی تابعی او دے دا قرآن عاشق دا ابو مسعود دا ابن عمر دا ابن زبیر دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا دی شاگرد او دا بچاوی ویلا کبکا و خراب بش وینا با سر قرآن شتا دا قرآن عاشق زدا قرآن سر خبریو وینا بنا وینا ویگوله کپلانے دا خبر شنو داسی داسی نہیں ویدشی کولی زدا قرآن عاشق نہیں با زدا قرآن مہین دے نو پتا کے زمانے کی حجاج اس میں یوسف دیر دوئے ظالم بچہ ورطوئی دا پلانے چی دے ندے داسی داسی دے ویبا تیرا محابق کے چې دې ورته مخامخ راوست نو داسې خندله مسکي کېده هغه نور غوسه شو د حجاج ورته څه وایي دا واورئ
حجاج بن يوسف ورطوي وسعيدا وابن قتل كوتي خلقات داوه چې په کومه طریقه دی وولته ځان له هغه طریقه خوښه کړه چې په هغه طریقه دی وولته حجاج دومره لوی ظالم و چې څوک په وژلو قتل به یې توره ورسره وه بس داسې به یې انتصار او بیا د سر سره به یې لوبې کولې خلکو به کتل لوڼو خویندو چا څه کولی نه شو د سعید ته وایي سعیده ځان له د وژلو طریقه خوښه کړه نو سعید وخندا شو ورته وایي حجاجه په کومه طریقه چې د خپل ځان وژل غواړي په قیامت کې د په هغه طریقه مې ووتنه د سب چې به وتنې نو دغسې به دې وتنه یو بل سره د خبرو تکرار جوړ شو حجاج ورته وایي زما په خیال معافي غواړي وی چې عفو درته وکړم شاه منصور بابا رحمه الله تاسو به چا نه اورېدلي یا نه که اورېدلي نه نو اوس یې واورئ وی موسی علیه السلام چې فرعون ته مخامخ شو نو چې خبرې ورته یې وکړې دلایل یې پېښ کړل نو فرعون سره خو دلایل نه وو نو فرعون څه وی تاسو ما دلته پرېږدئ وی تاسو ما دلته پرېږدئ شاه منصور بابا ورته وویل د ده زوی ته خو بادشاه وي ته چا نیولې د بېغیرته بچیه ته خو ځان ته خدای وي ته خو بادشاه وي انا ربکم الاعلی دعوې دې کولې موسی علیه السلام سره خو یوه ډانګولی د بل سره ورسره کړه او ته وایې چې ما دلته پرېږدې نو ته چا نیولې نو دې سعید بن جبیر ته وایي وي زما په خیال معافي غواړې ناغه ورته وایي وی واوره حجاجه هر چې عفو ده که هغه وشو نو دا به د الله د طرفه او وی هر چې دی نو وی حجاجه لاس دې ازاد او توره دې تېره چې څه کوې مه کوه تا ته به ویلېږم نو حجاج نور په دیش کې راغی اعلان وکړ دلته مو وطنۍ بارې بوزئ وي وطنۍ او مالی کپری او سر راړئ زما مخې ته یې کېږدئ چې زه ورسره لوبې وکړم نو دې ظالمانو سعید ابن جبیر روان کو چې کله د ګیټ نه بار شو نو سعید ابن جبیر په بلک بلک باندې وخندل او دوی ته چاپېره ګوري وخاندي نو دوی ورته وایي وي سعیده وی موږ په تا جاړو او خفه یو چې ورپسې مرګ له دې بوځو ورته خاندې وي دا ولې مړه زما خندا سره ستاسو شوی به د خپل کار کوم وي تاسو راوخته دی حجاج ته پته ولګېده د قرآن د عاشق د چا د قرآن رښتونی عاشق و هسې ګپ شپ نه یا به موږ عاشقان یو الله دې زموږ په حال نه په دې پنجاب کې د محمد رسول الله عاشقان توتیان لیدلي دي څوک قبرونو ته به سجده پراته څوک الله دې رحم وکړي موږ عاشقان کلک عاشقان نه عشق واورئ عشق د سعیدو نو حجاج چې خبر شو نو یار واپس راولئ دې پکې خاندي و نو دی واپس راوست حجاج چې کله دې مخامخ شو ورته وایي سعید ولې خاندې سعید ورته وایي زما د خندا او د ژړا سره دې شیمه ده وي څه چې دې اراده کړې ده نو هغه کوه حجاج نور غوسه شو او بیا اعلان وکړ یو سربت په ځمکه باندې واچوئ وغوړوئ وی زما وړاندې په هغې باندې د سر قلم کوي چې زه ورته وګورم نو دی وایي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين زموږ یو ملګری
الله دې خساتي اوس هم شته هغه د افغانستان کې جیل چې کله افغانستان کې اړول مخلوق وکړه چې سترګې الله دې نور تبارک امين ولې یې امين وایي دا خلکو باندې وره ښه امين وایي خدای دې تبارک فجوخ امين وایي نو هغه ته به لکه څنګه سزا نو یې موږ یې خو ډېرې سزاګانې دا کړې وي خو یو ورځ مې ما داسې ځان در بوله کړ چې زما سزا راکړلو چې ته د افسر یوازې راشي مې ما د ځان نه ساه وویسته او داسې ما یې خراب یم چې کتل یو ته ډېر ډېر ویو لوی شي وي ګوړې ورسره مې ودم نفوس شو تا خانې جوړې کړې وي دې راغی وي ما له 1000 راکړه وي زه داسې ګاډي په ډډې شم بل راکړ ما چاپېره وکتل چې بل خو نه راځي مې هغه دروازې طرف ته راغلم دروازې له ملت ته ورکړه دروازه بنده شوه مې بیا مې نور خو زه توله وم خو ایمان سره کړو چې ایمان پکې نه نو دکې بیا هېڅ شی دی وي ده چې ما دروازې ته نه ته ورکړه نو ته چغه ووهله او یې چغه واخلم چې بری نه ټولې وکتل کېم بیا په وړاندې ورته ونیوله ورته مې دوش وکړه او برک مې د قسمې چې بربند ته یې وباله وي چې نور خلک راغلل ما ته ما بیا ځاله ورځه ما ته دا څه چل شوی دی په ژبه مو هم ویل دي څه دا ورته ووتې وي ما یو چې نه خبره خو څوک اسماني مخلوق په راغلی دا څنګه ورسره کړي وي زه خو ځان له لاس مې کار نه کوي خپل مې کار نه کوي وي هغې وي چې دې درته کوئ نور نوجانې اوسي کوئ نو دا ارمان مې پرې جوړ چې وایي دا خدای مې ورسره کړی هغه کوړه مې نیولې وه د کار هغه سزا مې هغې ډول په یو شپه ورکړې مسلمانانو وروڼو د قرآن عاشقان د څه عاشقان الله دې موږ د قرآن عاشقان د دنیا لږه تم ده د دنیا سخته دا به تېره شي خو الله دې موږ د آخرت ته سمدنه ندير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين حجاج برغوثه شه دا حجاج ورته اعلان کوي وي مخې د قبلې مخالف سن دواړه ویلي تړئ او بیا دې سر د تنه جدا کوي د دې ورته وایي فاینما تولوا فثم وجه الله وچرته چې زما مخ اړوي په کرم الله تعالی حجاج برغوثه شه دا سچ بلی د بیا اعلان وکړو ټول مخې راژوند کوي او سخت قلم کوي نو دوی ورته وایي منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى حجاجا وي د دې ځمکې نه خدای وایي چې ما پیدا کړې دې کې به واپس تاسو واپس کومه دې کې به نه باسم او بیا به د دې نه تاسو راوباسم د حجاج وی نور بل کوم چې د صبر نشم کولای سم دی واقع دې پوښ جوړ په بس اخلي وای نه دی وی وی په مې وای دا وګورئ یا ساته دا یو حجت په د قیامت پرستانه وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مسموعي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ودا به د قیامت پرز د تغوا او د ګریوالو او به لاس پورته د قرآن فسچ عاشق ویا الناس دا ځل په باور کې یې کوم څه خدا ما خاصم ته یو ځل په میوند خو زما د قتل لوست دی ظالم ته د هیڅ په قتل باندې خدای قدرت مو ورکړ الله حجاج نے سر ہو دا سعید بن جبیر نے سر ہو شہید شو اللہ انا للہ و انا الیہ او بیا مسلمانانو ورو پنځم لسره تیر شي سورۃ په حجاج بن یوسف باندې بغیر باندې د چینجو یو مرض د یو لوی ماهر حکیمو هغه راوغوښتو
وی زما علاج هغه وی سوځېدلې غوښته یو بوټی غوښه هغه راغله تار کې هغه غوښه واچوله د غاړې ته واچوله یو تجربه وه دا هغه د وینې نه ډکه شوه هغه یې ته لرې کړه ورته وایي ستا عقیدل نشته دی بس انتظار کوه دلته سبا حجاج ټول ورتګ شو ودغه شو چې څنګه به سترګې پټې شوې نو ټوپ پې کړ او دی په پاسه د چا ورته ویې حجاجه دا ولې د بچغو واله مالي ولې سعید وی چې کله مې سترګې پټې شي ونه شم وی سعید راشي د خپې د ګوتو نه مې راټیټ کړي او رامې کړي چې پاسه د بې غیرته بچي بیا ټول پسونه دی که په پاسه په دغه کې یو څو ورځې شپې ولاړ دا د قرآن رښتونی عاشق د قرآن څو رښتونی عاشق الله دې موږ د قرآن رښتونی عاشقان جوړ کړي مسلمانانو ورونو د قرآن چې څوک په سچ عاشق او په رښتیا باندې د قرآن عاشق نه هغې ته صحابه ویلي چې رضوان الله تعالی علیهم اجمعین محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار خدای وایي د ده ملګري د کافر په مقابله کې سیسا پلۍ ہوئی دیوار ډېر سخت او کلک او په خپل بس کې چې د یو بل سره رحماء بینهم یو بل نظاري دي او چې ته ورته د ورځې او شپې ګورې تراهم رکعا سجدا یا په رکوع یا په سجده څه کوئ لکه ډېرې جراګانې مو وکړې یبتغون فضلا من الله ورضوانا چې مخ ته ورله ګورې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل آخرك الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بل زي الله وكلا وعد الله الحسنى مكة هجرتك ده فتح مكة رستوكو مهاجر انصاريو ده هر یو سره زما د جنت وعده ده او د ټولو دپاره الله اعلان وکړو رضي الله عنهم ورضوا عنه مسلمانانو ورونو دا څه چل څه وجه وه نن چې ماشوم بچه پیدا شي نو خلک وایي ابوبکر نمبر کېده وایي که نه محمد ابوبکر محمد عمر محمد عثمان محمد علي مسعود نمبر لکېده بلال نمبر لکېده بلال خو د رب د تق تور بلال خو حبشي غلامو د بلال خو کام قبیله اجتماعي انفرادي قوت هېڅ نو څه وجه ده بلال خو په ګرمو شګو باندې خلکو تړلی و د بلال خو په ګېډه باندې کاڼي پراته وو د بلال خو مرۍ ته خپل د زنځیرانو او په لارو کوڅو کې به راښکلی شو خو بلالو د قرآن رښتونی عاشق او د محمد رسول الله نو ځکه ورته محمد رسول الله په سفر او خزر کې وایي وی اذن یا بلال بل چاته نه وایي بلاله لږ اذان مو وکړه امام الانبیا د دنیا نه لاړ بلال کله پرېښود محبوب لاړه بس د بلال د اوسېدو ورځې شپې ختمې شوې څه وخت تېرېده خوب کې ویني د مدینې جانان ورته وایي بلاله وي زه دې پرېښودم او لاړې بلال راغی واپس لارو کوڅو کې خلک وایي وي بلال راغلی د اذان وخت شه مشران ورته وایي اذن بلال لږ هغه زاړه یادونه خو تازه کړه که نه چې بلال الله اکبر الله اکبر اذان شروع کړ نو د مدینې په کوڅو کې نارینه او زنانه یو پر بل منډې وایي د محمد
محمد رسول الله هغه وخت آیات ابو جهل ابو لهب درنګ سره سپین د امام الانبیاء نسبیان ملکانان سرداران خو مسلمانانو ورو تاسو وایئ چې چا ابو جهل ظلم کې ابو لهب نوم چا کې شته ولې دا د قرآن عاشق نو د قرآن دشمن دا د محمد رسول الله عاشق نو د محمد رسول الله دشمن د کاني په لاسو کې اوچت کړل او د محمد رسول الله پسې ولي هغه گزارونه کوي رب ورته ګوري وتبت يدا ابي لهب وتب د ابو لهب د دواړه لاسونه تباه او تباه شو ولې بعد نو مال خو د پرماندار سلطان بچي په ډلو ډلو بچي ما اغنى عنه ماله وما كسب مال هم پکار رانغی بچي هم پکار رانغلل او د بیبي هم دا حال هغه دشمن او د محمد رسول الله الله دې موږ د دین د دشمنۍ نه وساتي او زړه به راغلی چې کله به د مدینې جانان محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم جمعه ته د دې په لاره کې ورته ځکه خو واره چې په دې باندې دې راځي چې خپل وشي وامرأته حمالة الحطب یا هغه چې خانان دي ملکانان دي یا هغه دور دی چې بیبي د غږ نه لرګي راځي لرګو لتلې د ګېډې په سر او په دې غاړه یو حارس او دا به وي دا به زه د محمد په دشمنۍ کې خرڅ کوم دا قیمتي حال ګېډې په سر دمه یې پورې ساته ګېډې کې ښودو او هغه ورتلې پړی راغی هغه راسته دې مړی ته چې په کوم ځای هغه هار وخت ته ځای کړی وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد مسلمانان ورو صحاب ابو جهل د قرآن عاشقان دو ماشومان داغي د لاسه د ماشومان د لاسه الا کاکا مت ابو جهل خیت کم دی مت ابو جهل خیت کم دی او چې څنګه په نظر راولګي او ورغل پرې نو بس یو طرف نه بل طرف نه ناتاله په شروع کو په ځای باندې کوتا نو دا څه څه کمال دا د قرآن کمال الله دې موږ قرآن وایي او الله دې موږ په قرآن باندې پرشتونی عاشقان قسم دې مشران سپینګیو د قرآن عاشقان شو د قبر د تیارو غم پکوي نه راځي